الله فرمایي ولسم فارق والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان. الله فرمایي درې ډلې کامیاب دي، انصار مهاجرین دا په صحابه کرامو کې دوه ډلې، یعنی صحابه کرام کامیاب دي. والذین اتبعوهم د صحابون رست راتلون کې خلق تر قیامت دا وی کامیابی دا وی د نجات دارومدار په دې ده. والذین اتبعوهم چې دیو د صحابه کرامو اتباع وکي، دیو د صحابه کرامو په نقش قدم باندې لاړ شي، دیو د صحابه کرامو لمده ودی شي، دیو د صحابه کرامو د لارې نه کاږد شي، دیو صحابه ځان د پر معیار وګړي، دیو صحابه کرام د ځان د پر د بوله وګرځي، دیو صحابه کرام د ځان د پر مقتداګان وګرځي، دیو د صحابه سره عقیده وساتي، هغه سره حسن ظن وساتي، هغه صحابه کرامو د پر دعا وکي دا وی په لار باندې تیر شي. دغه پر الله فرمای والذین تبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوان. الله دغه خلقونه راضی دي، رضا د رب ذل جلال موقوف دي رسابو په اتباع باندې اعمالو کې الله نه یاد وګرځي. او محترمو تاسو کو سوچو کې الله دا انداز اختیار کړل دی ولی د صحابه مونږ د پر معیار ولې دي، د دې صحابه د عظمت ذکر کول لازم نه پر ولی ضروری دي، د صحابه د غلطیانو نه جواب بندول دا ولی ضروری دي. ځکه صحابه کرامو تربیت رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل کړی. نو ته چې په صحابه اعتراض کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیت باندې اعتراض کې، ما یو شاګرد وی کنه او ما سره دا ټول عمر پاتې شوی، سبا ته کته هغه په کردار وته چوته، سبا ته کته هغه په گفتار باندې وته وچته، دا برای راست په ما باندې حمله نشي کولای، ما ته طریقې ما ته راتاویږي، د دې یقین وکړه د ټول درد او دک به ما ته رسیږي. تاسو به کتلی وي د یو مدرسې او د یو سکول شاګردان طالبان قابل وي، خلک یې نسبت ټول انسان استاد ته کوي، او که بیخي ناقابل ټول راسب او بیل راشي نسبت ټول خلک استادانو ته کوي، استادان ناقابل خلک د خواري ورسره نه کړي. او د دې وجه نه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل الله الله فی اصحابی، هغه حدیث به وروسته ذکر کوم، هغه جمله فرمایل فمن احبهم فبحبی احبه، چا چې زمانه صحابه سره محبت وکړو اصل وجه دا و ما سره محبت و دا هغه وجه نه صحابه سره محبت و. ومن ابغضهم فبغضی ابغضه، چا چې دیو سره بغض وکړو اصل وجه دا و بغض زما سره و، زما د بغض وجه نه زما د صحابه سره بغض وکړو. کله یو څوک خبر شي کړه یاره ازما کلیوالو د پلان کې ور سره زیاتې کړې، ازما شاګرد او پلان کې ور یوسف استا شاګرد او پلان کې دا خبرې کولې، زما ور سره بوس پیدا شي، ما ورته وسره شي، زما د کلیوال په باره کې، زما د گاونډي په باره کې، زما د ملګری په باره کې هغه دغه څه خلک وځول. دې وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم واسطه را کوي، زما د صحابه په باره کې زما خیال وساتي. تاسو خپل ژبه بند کړئ. نو تربیت د رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل د صحابه کړه دی، د اعتراض په صحابه نه دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تربیت باندې اعتراض.